عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه او دوی سره یو څو نور يهوديانو اسلام راوړو. نو يهوديت کې د اوخ غوخه خوړل دا حرام شمار کې دا او دا داسې چل شوی و چې د بني اسرائیل مشر نیکه اسرائیل علیه السلام چې دا هغوی نوم یعقوب علیه السلام و، حضرت یعقوب علیه السلام چې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام نوسیو او د اسحاق علیه السلام زوی او د اسماعیل علیه السلام وراره. نو دوی یو نظر منلی و، هغه نظر دا منلی و چې که زه جوړ شم هغوی ته رنګړوا بیماری وه چې هغه ته عرق النساء وایي اردو کې. نو که دا مرض زما ټیک شو نو زه به خپل محبوب خوراک هغه به پرېږدم او دوی ته محبوب خوراک چې و هغه اوښ غوښه وه. الله پاک جل شانه شفا ورکړه. نو دوی خو چونکې نظر منلی و دې په بنا باندې یعقوب علیه السلام غوښه د اوښ پرېښوده. په دې ځای کې دا مسله هم یاد ساتئ چې دا په هغه دین کې روا و، زمونږ په دین کې دا ناروا ده چې یو حلال سیز په ځان باندې حرام ګرځوي د دې نظر وماني. بهرحال یعقوب علیه السلام غوښه د اوښ خوړل په ځان حرام کړي وو. دې په بنا باندې یهودیانو هم بیا غوښه نه خوړه د اوښ والا. عبدالله ابن السلام رضی الله عنه سره د څو ملګرو چې دوی مسلمانان شوي وو دا اراده وکړه چې مونږ به د اوښ غوښه حلاله ګڼو، که څوک یې خوري ګناه خو به نه ورته وایو، خو مونږ به په احتیاط عمل وکړو، مونږ بیا نه خورو. نو دا آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای ایمان والو تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا پورا. د ما عزیزانو مونږ او تاسو ته پکار دي چې یو ځل مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله گواهی وکړه، نو دې کې کومه وعده پټه پرته ده په هغې باندې عمل وکړو چې د الله تعالی جل جلاله امنوالو نه ما سوا بل به معبود نه ګڼو او نه بل معبود منو. او محمد صلی الله علیه وسلم په بابت کې مو الله سره وعده وکړه چې د الله رسول له نو گویا کې مونږ به د الله به حکمونه منو او د پیغمبر علیه السلام په طریقو به مونږ خپل ژوند خپل زندگی او عمر تیرو.